پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته یا د قتل د خبر نه پس ثابت قدمي پاتې شي. د خلکو بېګناه بچي قتلېږي مړه کېږي. دا خلکو نه تپوس وکړه چې په هغې باندې څه تېرېږي نوکري به تندر هم نه چا وویل چې د ابوسفیان نه څه کوو د امن تقاضا ته کوو چې هر څه امن ترې غواړو. ټیک شو. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي او ډیر داسې من نبی د نبیانو نه وو قتلا چې جنګ کړی وو معه د هغوی په ملګرتیا کې ربیون کثیر الله والا خلقو ډیرو فما وهنو پس نو سوس شوي دوی لما د وجې د هغې نه اصوابهم چې رسېدلي وو دوی ته فی سبیل الله تکلیف په لاره د الله کې وما ضعفوا او نو کمزوري شوي دوی وما استکانو او نو ښکته شوي دشمن ته والله الله تعالی یحب محبت کوي یا خوښوي الصابرین صبر کوونکي. صدق الله العظیم. دې آیات مخکینو آیاتونو سره ربط دا دی چې مسلمانانو ته محبوبانه رټنه په دې آیات کې خبر ورکړو شو چې محمد صلی الله علیه وسلم د وجلو د خبرې د خورېدو په وجه دوی شکست خورده شو او حواسو یې حوایس نه دا حس لاس کې حرکت کوي کار په یې په دې آیاتونو کې د وړاندینو پیغمبرانو سره شریک د الله والو خلقو په جنگ کې ثابت قدمی کړی وه او په مصیبتونو کې د صبر او استقامت ذکر په دې غرض کېږي چې ای د محمد صلی الله علیه وسلم امته تاسو خو د پخوانو امتونو نه بهتر او اعلی امت یې نو چې هغوی د خپلو پیغمبرانو د وفات او د قتلېدو نه پس ثابت قدم پاتې شوي او کلک ولاړو. تاسو لره خو ډېر زیات پکار دی چې د حواس او حسونه او دا ځان کې بغمره کمزوري مه راولئ او په خپلو ارادو کې څه کمزوري رانولئ. د ربیون معنا اصل کې رب والا خلق کېدی شي یعنی هغه خلق چې نسبت یې خپل رب ته یعنی الله تعالی ته کېږي او بعض علما وایي چې د ربیون معنا جماعتونه ډلې کېدی شي. ربا د را په کسرې سره جماعت ته ویلی شي ربای. ټیک شو. یعنی ډېر جماعتونه او بعض علما معنا کړې ده په زرګونو خلک د حضرت حسن بصري رحمه الله معنا علما او فقهاو کړې ده او نور معنی هم شته. حاصل د خبرې دا دی چې ډېر پیغمبران داسې تیر شوي دي چې د هغوی په ملګرتیا کې ډېرو ډلو په زرګونو الله والا خلقو جنګونه کړي وو. ټیک شو. پما وهنو وهن ټیک شو نه مشتق دی چې معنی ده سستی او کمزوري وما ضعفوا معنی هم ضعف او کمزوري ده یعنی د جهاد نه کمزوري شوي هم نو ومستکانو نه د دشمن ته په مخ کې عاجزي او تابعداري اختیار کړې وه. دې کې یو کس ته په دې کې مؤمنانو ته یو باریک تعریض کېږي چې دوی ته د احد په ورځ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل په حقله غلط خبر په وجه کمزوري او سستی او د دشمن په مخ کې تابعداري وسوسه غارش شوې وه. خیال دی وکنه کله چې هغه آواز ولیدو چې یاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم زخمی شو ټیک شو بیا دا غلطو کې پیغمبر صلی الله بیهوشه شوی و نو هغه ټایم کې یو آواز خور شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه شو شهید کړی شو وفات شو. په بعض صحابه باندې یاره وسوسه او وجود دغه کار پرې غوښتلو سبق دې شاید شو چې یاره سم پیغمبر لاړو زموږ خپل زوړ دین ته زړه پلار نه کړ نو دې وجه نه دا چل چې دی عبدالله ابن ابی منافق په ذریعه د ابو سفیان نه امن غواړو. ابو عبدالله ابن ابی ته وویو هغه ته وایي چې څه وکړو نو په دې آیات کې دوی ته تنبیه ورکړی شوه چې د الله والو خلقو دا مقام او مرتبه نه ده چې هغوی د په داسې موقعو د دشمن په مخ کې سستی او کمزوري او یا دشمن ته عاجزي او تابعداري اختیار کړي. دلته که یو سړی د چا خلاف خبرو کې د فرعون خلاف خبرو موجوده چې کوم فرعون ناسي یا کوم شداد او دغه ناسي ظالم ناسي نمرود ناسي او دغه باره کې څوک خبرو کې چې دا دلته دا کار خراب روان دی دلته ظلم او جبر کېږي نو بل دغه پسې دغه وشي چې ته څه وکړه معافي وغواړه د خپلې خبره نه څه وکړه وروسته شه ټیک شو. نو داسې یاره به نه مخصوص خبره دې وکړله بس یې کړی مې ده تاکې دا خبره څه ده
موجوده ده. ته ظلم کې، ته ظالم، ته جابر. ټیک شو. دغه شانت الله جل شانه چې څنګه صحابه او ته په خود کې دا مقرره غلي بده کې تعلیم امت ته ده چې ګور تاسو به هم د دین په مسلو کې کستاسو ملک کې څوک دهشتګردي کوي یا ظلم کوي یا جماعت او مدرسه مسلمان قتلې ناغي سره وکلک ولاړ دغه आवाज به اوچته باغی به आवाज کې. ټیک شو غنه چې یاره ما به ونیسیو، ما به جیل کې واچیو، ما زه بیا سکو ما به مړ کیو. ټیک شو. نه صاحب کلک په ولاړی و ما ضعفوا ومستکانو د سبا کېږي نه. ټیک شو کنه په ځان کې به ضعیفي او سستی نه پیدا کې. ته خو مخکې سونه خلک تیر شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امتونو نه مخکې سونه کلک د خپل پیغمبرانو تابعداري کړې ده، سونه کلک ولاړو. دغه شان دی بیا موږ هم له پکار دي چې د پیغمبر د دین باندې څوک حمله کوي یا د الله په حکمونو باندې حمله کوي، په قرآن باندې کوي، په مدرسه کوي، په جماعت کوي، د مسلمان سره ظلم کوي، د هغې خلاف نه چې سره په خپلو مزو کې وجه ما ته خو سولر لګېدلی یا ما خو کور ټیک دی زه خو سرکاري پولیس یم یا نوکر یم زما خو 8000 روپۍ تنخواه مړه په څه به کېږي. دې شي کار خراب کو د پښتونخوا کې چې کوم اور بل دا څه شي نه خراب شو، دا خراب د دې شي نه شو چې خلک په سرکاري پوسټونو باندې هغه تنخواه میلاویږي نو هغه واسطه کولی شي هغه یاره څه ټایمه ورکړه دې ځلې خلکو ګوره دوی به نه خو د هغه دهشتګردي نشته، نه پې بل څه شته، نه پې قبضه مافیا شته، داسې بل پې نشته. ټیک شو که نه دا سړی ښه په سور کې دی، ښه بس قرار زندګي ته دومره ځلې وګوره دماکې کېږي. ټیک شو ولي دغه شان موږ دې شي خراب کړو. بیا کم فرعون ناست دی، کم ظالم او جابر شداد نمرود ناست دی، دا موجوده هغه مړه چې کوم دی هر څوک یادوي، هغه جمعې بیان کې یادېږي، د مړي په بیان کې یادېږي، په بیټکه حجره کې یادېږي، او چې کوم موجوده دي هغه څوک نوم نشي اخیستلی. ټیک شو. وکایم او ډیر داسې من نبین د نبیانو نه وو قتلا چې جنګ کړی وو معه د هغوی سره په ملګرتیا کې ربیونه الله والا خلقو کثیر سو ډیرو پما وهنو پس نو سوس شوي دوی لما د وجه د هغې نه اصوابهم چې رسېدلي وو دوی ته فی سبیل الله تکلیف په لاره د الله تعالی کې کومې تکلیفونه ورته ډوله شي تکلیفونه ورته رسېدلي وو لیکن شاته شوي نه وو تکلیفونه څه کړي په احد کې هم بعضې صحابه داسې وو چې هغې کلک ولاړو او ډېرو قربانیانې ورکړې وي. ټیک شو که نه. وما ضعفوا او نو کمزوري شوي ومستکانو او نو ښکته شوي دشمن ته بالکل سره نه ښکته کړی بس ډټ کر ورته ولاړو چې بس تا مقابله به کوو کار څه کېږي. ټیک شو. والله الله تعالی یحب خوښوي الصابرین صبر کوونکي. د صبر نه مراد دا دی چې تا باندې سخته مشکل لاغې ته وایي زه تاڼې نه یېرېږم او اوس په ډي سپي صاحب ګاډی راولي ما به اوچت کړي او زه بیا څه کوم او نه بس صبر به کوې او سم قایم به ولاړئ هله به تا د الله جل شانه څه درکوي هدې بدلې به تا ته بیا درکوي. الله دې به موږ توفیق صدق الله العظیم.